السلام علیکم دوستانو، امید لرم چې تاسو به روغ جوړ به وئ. نن د زه په دې چینل کې داسې یوه واقعه د سره شریک کوم. هلک او د جینۍ یو بې شرمۍ داسې یوه ویډیو د سره شریک کوم. په کتلو او اورېدلو به تاسو ډېر زیات حیران پاتې شئ او خفه به شئ. اوسنۍ پېغلې او ځوانان نن سبا په کوم حالت کې پاتې کېږي او کوم حالت ته پاتې شول. چې دا حالت تاسو خو به هم لیدلی وي. څه موده مخکې زموږ یو ملګری د پېښور یونیورسټۍ ته تللی و. هلته کې د هغه یو څو ملګري وو چې هغلته کې لاړو، نو هغلته کې یو شی محسوس کو. هلته کې د هلکانو د جینکو ډېرې ازادې یارانې شروع وې. په یونیورسټۍ کې هر یو کس ښه په خلاص نیت باندې یارانې کوي. هلکان او جینکۍ د یو بل سره په چکرو باندې ځي یا په چمنونو کې جوړه جوړه ناستې وي او ګپ شپ لګوي. هلکان هم د تعلیم په نوم باندې د جینکو سره په ګپ شپ باندې او په یارانو باندې د نورو کارونو نه خوند اخلي. جینکۍ هم همدغه شانتې ګرمې دي. سبا کې یو شی هم نشته، ځکه چې د دوی نه چې غوښتنه وشي نو تاسو دوی همیشه هغه سوال بیا پیل کړی وي او د هغه سوال جواب ورته نه ورځي چې ورته جواب ولا ورکړي. داسې حالات ډېر ځوانان او ډېرې پېغلې بې لارې کړي. ممکن چې ټول ځوانان به همدغه شانتې نه وي. ډېرې ځوانان او پېغلې همدغه شانتې دي. مور او پلار هم د خپلو اولادونو پوښتنه نه کوي. ډېر زامن او لورانې په خپله خوښه باندې په یونیورسټۍ کې پوښي دي چې مور او پلار ته د دې خبرو علم نشته چې زما لورې یعنې په یونیورسټۍ کې سبق کوي او که دا یارانې کوي. دغه شانتې د هلکانو مور او پلار د دې خبرې نه خبر چې موږ خپلو بچو ته د میاشتې خرچه ولېږو چې هغه په جینکو باندې خرچ کوي او که په تعلیم باندې خرچ کوي. غواړو چې دې طرف ته د ټولو خلکو پام راولو. تاسو خپله هم یوه ورځ د پېښور د یونیورسټۍ ته چکر ووهئ چې هلته کې کوم کارونه روان دي. خبره به تاسو ته خپله معلومه شي چې دا کوم حالات روان دي. کله چې په یوه یونیورسټۍ کې د تعلیم په نوم باندې یارانې کېږي، به څوک څه زده کوونکي او څوک په څه علم زده کړي. واقعه مخې ته راغلې ده. استادان هم په خپلو شاګردانو باندې ناروا زیاتۍ کوي او په سکولونو کې هم همدغه شانتې غلط کارونه شروع دي، ځکه چې دغه هغه استادان دي چې په دې طریقو باندې د یونیورسټۍ نه فارغ شوي وي. ډېره غټه خبره دا ده چې هېڅکله خپل بچي دغه هاسټل کې د شپې دپاره مه پرېږدئ، بلکې سحر ځي او ماښام راځي. ډېره ښه خبره به وي، ځکه چې په دې طریقې باندې به اولادونه د خپل مور او پلار د نظر لاندې. نو دا و زموږ د نن ورځې ویډیو. امید لرم چې ستاسو به خوښه شوې وي. ویډیو د سره مخکې ملګرو سره شیر کړئ. نور ښایسته ویډیوګانو دپاره زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې یو سره د ټلۍ نښان ووهئ چې ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.